ډیر فراخه وسیع ده. دا به د مسلمان عقیده وي، نظریه به وي چې که زه جنت ته ځم او که جهنم ته ځم، که ښه عملونه کوم که بد عملونه کوم. او د تقدیر سره دومره عقیده ضروری ده چې په دې عملونو الله سبحانه وتعالی زه مجبوره کړی نه یم، اختیار یې راکړی دی. خو علم د الله تعالی دی ټول تقدیر ته شامل دی. الله سبحانه وتعالی ته دا پته ده چې زه جنتی یما که جهنمی یما، دا ښه عمل بکوم که دا ښه به پرېږدم بد بکوم. صحیح حدیث د بخاری کی راځي، احادیث الانبیاء کې ذکر کړی دی، باب یې تړلی دی امام بخاری رحمت الله علیه، باب وفات موسی 3409 نمبر حدیث دی. او دا یې په بخاری کې رستو کتاب التفسیر کې هم راوړی دی سورت طه سره. نور محدثین هم ذکر کړی دی، امام مسلم په خپل صحیح کې، ترمذی، ابن ماجه، موطا، مسند احمد کې دا حدیث شتا. دا ابو هريره عنه روایت دی، نبی صلی الله علیه وسلم په یو مناظره کې ثالث دی، د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام مناظره یا خدا وجه د موسی علیه السلام په وخت کې الله سبحانه وتعالی معجزاتن آدم علیه السلام ژوندی کو، یا د پیدایش نه مخکې وه یا صحیح خبره دا معلومیږي ظاهر نه چې کله موسی علیه السلام وفات شو او آدم علیه السلام سره ملاو شو په عالم برزخ کې، نو دا مناظره یې هلته کړې ده. او بیا په دنیا کې نبی صلی الله علیه وسلم ثالث جوړ شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د ابو هريره کې راځي چې احتج آدم و موسی عند ربهما، دا الله سبحانه وتعالی مخې ته په عالم ارواح یا عالم برزخ کې موسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام مناظره کړې ده، د رب العالمین مخې ته یې کړې ده. او ګټلې مناظره چې ده نو آدم علیہ السلام ده، موسی علیہ السلام نه ده ګټلې، هغه خاموش شوی دی. حدیث کې راځي فحج آدم موسی، آدم علیہ السلام غالب شوی دی په دلیل کې په موسی علیہ السلام. مناظره په دی و چې قال موسی علیہ السلام وی آدم علیہ السلام ته چې انت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته. موسی علیہ السلام ورته اے آدم علیہ السلام استا هډر لوی حیثیت دا تاسو وکړل، انت آدم الذي خلقك الله بيده، تا الله سبحانه وتعالی په خپل لاس پیدا کړي جوړ کړي. دلته لاس نه مراد قدرت نه دی، لما خلقت بيدي ټکم راغله په دواړو لاس الله سبحانه وتعالی انسان جوړ کړی دی. نو تسنیه خو په مصدر کې نه، خو معنا دا چې الله سبحانه وتعالی په خپل لاس سره جوړ کړی دی. درې کارونه رب العالمین په خپل لاس سره کړي دي. یو رب العالمین آدم علیہ السلام په جوړ کړی دی په خپل لاس سره، څنګه چې د الله سبحانه وتعالی د شان سره مناسبي د مخلوق سره تشبیه او تمثيل مونږ نه ورکو. او دغه سیدا دریونه یو تورات الله سبحانه وتعالی په خپل لاس سره لیکلی دی. نو عرض دا دی چې ورته اے موسی علیہ اے آدم علیہ السلام ته خو رب العالمین په خپل لاس سره پیدا کړی، ونفخ فیک من روحه، بیا الله پتا دومره احسانو کو اے آدم چې تا کی روح در کو، سایه در پکې واچولا. اے آدم صرف پیدا نه کړي، اے آدم صرف روح در کې وا نه چو، واسجد لک ملائکته، ټول ملائکه تا ته په سجده کړو. دا کار چرته رب العالمین نه دی کړی چې څوک مخلوق ته په سجده کړي. تعالی رب العالمین دومره عزت در کو چې ستا د عزت دپاره ټول ملائک تا ته په سجده شو. بیا په دې الله ختم نه کړه، واسکنک فی جنته، اے آدم علیہ السلام تعالی رب العالمین جنت کے ځای در کو. ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض،
بیا دومره غټه غلطي دې وکړه ای آدمه، سره د دې چې هوښیار وې، سره د دې چې الله در باندې احسانات کړو، بیا دې هم د الله نافرماني وکړه. ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، ټول بچیان دې دنیا ته راولېږل. که دا خطا دې نه وي کړې بس خلک به جنت کې اوسېدل، ستا د غلطۍ او د خطایۍ د لاسه مونږ ټول دنیا ته رالو، د جنت نه دې راکوز کړو. موسی علیہ السلام خپل زړه یخ کو. ښه خلک وایي که نه زړه کې چې څه وه ټول یې را وباسل. سیدنا موسی علیہ السلام ورته غوږ ایښی دی، خبره خلاصه شوه. آدم علیہ السلام ورته وایي زما نمبر شوي چې او قال آدم انت موسی. آدم علیہ السلام په دې خبرو غوسه نه شو، ځکه علم یې زیات و، او د غټ علم دا دلیل دی چې په بیځای او سخت اعتراض به عالم غوسه کیږي نه. دا عالم نه دی چې هغه جذباتو کې راغی او کنزلو کې اکابر دی داسې او د وکټوري بچي او د امریکې نه درته پیسې راځي. دا خبرې پرېږده مړه، دې ته بهتانونه وایي. دلیل ته راشه، دلیل کې خپل زور وښایه، دلیل دې څومره دی. دا خو ستا د بهتانونو طاقت دی، بس دا وسیغ دی، دا دی کې تا وګټله. دلیل ته راشه، قرآن سنت در سره دی، کیاسې اکابر او مقابر دی راجمع کړي دي. عرض ده چې آدم علیہ السلام په سړه سینه ورته انت موسی. ٹھیک ده معلوم الله مقام را کړو، خو اے موسی تم وړوکې شخصیت نه، الذي استفاک الله برسالته وبکلامه. رب العالمین ته غوره کړې په خپل پیغام سره، په خپلو خبرو سره. الله سبحانه وتعالی تعالی د تورات غوندې لوی کتاب در کړی دی. اے موسی تم ډېر لوی شخصیت، الله رسول ریږلی بني اسرائیلو ته، خلکو ته. واعطاک الالواح فیها تبیان کل شیء. تعالی الله سبحانه وتعالی تختې در کړې وې کې ډېر لوی وضاحت پروت. وقربک نجیا، تعالی الله سبحانه وتعالی ځان ته نږدې کړی او تا سره راز والا خبرې کړي دي. نو ته خو هم الله ته ډېر نږدې، څنګه چې ورته زه نږدې یم. خدا راته ووایه ای موسی زه درنه یو تپوس کوم، تا خو په ما ډېر ردونه وکړو. فبکم وجدت الله کتب التورات قبل ان اخلق. تعالی خو الله سبحانه وتعالی تورات در کړی دی او تا دنیا کې ولوستو، وفات فی اوس رالی د یو تفسیر مطابق. نو دې تورات کې څه اندازه شته چې دا تورات الله سبحانه وتعالی زما او یا د دنیا د پیدایش نه څومره مخکې لیکلو. سوال یې وکړو په موسی علیہ السلام چې اے موسی تا ته پته شته چې زه لا هم نه ومه پیدا، اے موسی تم نه وې پیدا، او تورات الله لیکلی او څومره کاله مخکې، دا خو تورات کې شته که نه. موسی علیہ السلام ورته وی او تورات کې الله ویلی دی چې ب40 عاما. آدم علیہ السلام لا نو پیدا، موسی نو پیدا، چې د آدم علیہ السلام د پیدایش نه هم 40 کاله مخکې الله تورات لیکلی دی. آدم علیہ السلام ورته چې بیا خو ټیک ده. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوا. اے موسی تا خو تورات لوستلی، دا ټکي تورات کې شته چې وعصى آدم نافرمانی وکړه آدم علیہ السلام ربه د خپل رب العالمین. فغوا نو بې مقصد شو، ډېر تاوان وشو، ډېر خفه شو، ډېر پریشان شو، ناامیده بې مقصده پاتې شو. دا خبره تورات کې شته. نو موسی علیہ السلام خو تورات ویلی و دنیا کې. قال نعم، ویل چې آو تورات کې دا خبره لیکلې ده. نو دې ځای کې راګیر کو دا موسی علیہ السلام گرفت پې وکړو. سیدنا آدم علیہ السلام ته فرمای افتلومنی علی ان عملت عملا كتبه الله علی ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنه. اے موسی نو ته هوښیار شخصیت ته ما په هغه څه باندې ملامته کې چې لازم پیدا هم نه وم. په تورات کې رب العالمین لیکلی وو، په تورات کې رب العالمین لیکلی وو چې آدم علیہ السلام به خطا کیږي، جنت کې به دا بوټي نه خوراک کوي. زه لا پیدا نه وم او تورات کې الله لیکلی دي. نو چې کله الله سبحانه وتعالی
لوی بادشاہ دی هغه فیصله کړې ده چې آدم به دا خطائی کوي نو افتلومنی علی ان عملت عملا كتبه الله علی ان اعمله. ته اوس ما په دې خبرو ملامته کې چې الله سبحانه وتعالی لیکلي دی او الله ته علم و چې آدم نه به داسې خطائی کیږي. نو دا الله په فیصلو باندې ای موسی څنګه ته ما باندې گرفته کې. دا مناظره د دواړو وشوه. صحابه کرامو چې اورېده حیران شو. وی فیصله وشوه. څه وشوه؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فحج آدم موسی غلبو منتلا موسی علیہ السلام باندې آدم علیہ السلام. بس موسی علیہ السلام خاموش شو، آدم علیہ السلام وګټلا. دا د دې دلیل دی چې تقدیر باندې به زمونږ ایمان وي او ځینې کارونو باندې انسان پوه نشوم عکسی تی وشي ځکه رب العالمین فیصله شوي هغې کې دننه حکمتونه وي. البته کم خبرې چې د جنت جهنم